سره یو ماشوم نه پاتېږي سوالګر مو نه پاتېږي انشاءالله پاکستان کې مو سوال نه دی کړی موږ خپل روزي ګټلې په نرمه ګټلې ده سر مو نه دی ټیټ کړی انشاءالله که لوی که کوچنی وروره د کچرې راټولوو خو ځان ساتو بې غیرتي مو نه ده کړې چا ته مو لاس نه دی نیولی چې افغانۍ ولاړ شي پاکستاني ته لاس ونیسي تېر راک مګر کور یې د رعایت ودان چې موږ هم عزت کړی وروره ښه پکې ګرځېدلي یو هره خوا ته آزاد دیني علم ته آزاد مدرسو ته آزاد سکول ته آزاد مزدورۍ ته آزاد تجارت ته مګر اخره کې موږ سره ډېره نامردي ډېره جوم وکړه دا ظلم وکړه د ډېره جمعه ناراض وي بالکل ناراض وي اخر ما مال خپله دغه شخص 2-3 لکه روپۍ په څو سخوندرو کې متاوان وکړ حکومت ظلم دی باید چې درته ټیم ورکړي دا یو کال خو لازمي ټیم ورکړي که کال ورنکړي 6 میاشتې ورکړي والله که اسرائیلو دا ظلم په فلسطین کړی موږ ځو د خیره موږ ځو خپل وطن ته په خپل علاقې ته خو په موږ دې په عزت باندې نن د درېیمه ورځ راغلي دا مسلمانان ټوله اسلام راغلي دي سرې ګرمۍ ته پراته دي نه پکه شته نه اوبه شته نه لټرین شته وروره جانه کله چونګړیان د خلکو پټیانو ته ښځې مزغلي عزت مو ختم دی کتونکو دلته په سونو کورنۍ موجودې دي په سونو کډې موجودې دي په هر یو کور کې زنانه دي ماشومان دي هر یو کډې سره هغوی دلته شپې کوي څوک په سړکونو باندې شپې کوي څوک دلته د ګاډو لاندې څوک د کډو د برۍ دلته ډېر زیات مشکلات دي ته مونږ ډېرو خلکو سره خبرې وکړې د دې همدغه یو غوښتنه ده چې حکومتونه باید مونږ په عزت سره رخصت کړي مونږ خو خپل وطن ته ځو افغانستان ته ځو خو چې دغه د زلالت دغه چیکینګ یا دغه زلالت نه مونږ بچ شو مونږ سره یو مشر موجود دی سره خبرې اترې کوو ډېره مننه مشره خپل نوم راته واخلي د کوم ځای نه روان یې ګینده د میوالې را روان یم دا دې 2 ورځې مې دلته ووتلې دې ګرمۍ ته دې هغه کې ماشومان د سړک هم نه ایسارېږي د شپې ماران هم خلکو ولیدله خدای یې لا سره بچ کړه و چې کم پیسهداره سړی راځي هغه هلته د پیسو په زور ځان تېرې مخته کوي بې لمبري ده هغه کم سړی چاکي ولاړ ده دغه دې په سړک په لاین باندې موټر ولاړ دي ستا موجود چې وینې هلته د پاکستان حکومت فوج راته په کار سو دلته موټروانان ډریوران په کار دي مندېږي نه که بیا مندې سي 15 لکه 6 لکه روپۍ د موږ نه اخلي او هي به د 2 لکو روپو لار یا 1.5 لکه روپو لار تیل به چلېږي 80,000 او دوی موږ نه 6 لکه روپۍ وساخي 15 لکه روپۍ اخلي اوله ما تر جلال آباد نیولی دی اوس دا د 15 لکه 1.5 روپۍ ورکوم پرون د میوالې راغلي دا ګرمۍ کې ماشومان بچیان دا دي اوس که ولږه یې که تند یې ډاکټر ګولۍ نه میندېږي ټول په دغه انتظار کې دي مریضان دي خپله مې کورواله مریضه ده بچیان مې مریضان دي د ټول هم دغسې حال ده لکه دا زما کم سړی چې پیسه لري هغه ځان ور مخته کې ور یې کړي او نور تر اوسه دا دي اوس 2 بجې شوې چې چکن نه ده راوتلی 11 بجې شوې چکن 11 بجې شوې چکن نه دی راوتلی د ټول په انتظار کې دي ټول ماشومان دی خوا ها ماشومان دي دی خوا زنانه دي دی خوا روټونه دي دی خوا هغه د کنټروله کیسه بهار ده نو مجبوره ده یا به جلوس باسو یا به خودکشي پکې کېږي یا به جګړې پکې کېږي یا به خامخا یو شی پکې راځي خلک مجبور سو خلک پر سر واوښته تر دې مسمه چکه نه دی راوتلی حکومت ظلم دی باید چې درته ټیم ورکړي دا یو کال خو لازمي ټیم ورکړي که کال ورنکړي 6 میاشتې ورکړي والله که اسرائیلو دا ظلم په فلسطین کړی لکه نن چې د پاکستان فوجي باندې پر موږ ماجور راغه والله چې همسایه زره بارېدله ما بله ورځ ټول پنجابیانو ژړل عام یې ښه خلک دی عام یې ښه خلک دی راحت یې ښه خلک دی خو دا فوجي رژیم مسلمان نه ده په دې نه ده چې د اسلام بیا په یوه سر کې موږ ګلام نه کېږي اسلام آباد کې مدرسې ړنګې کړې نیالونه پې کېنول نو موږ ګلان نه کېږو موږ مهاجر خلک یو ځو خو موږ د په قراره په آرام سره زه نه پاتې کېږو قسم په خدای موږ ماړه سو د پاکستان 45 کاله مو تېر کړه په عزت مو تېر کړه خو آخر د دې رژیم سره موږ ورځ په ورځ بې عزته کېږو ورځ په ورځ ذلیلېږو که مردانه یې که زنانه یې زه د خیره سره یو ماشوم نه پاتېږي سوالګر مو نه پاتېږي انشاءالله پاکستان کې مو سوال نه دی کړی موږ خپل روزي ګټلې په نرمه ګټلې ده سر مو نه دی ټیټ کړی انشاءالله که لوی که کوچنی وروره د کچرې راټولوو خو ځان ساتو خپل په عزت که څوک وزه اخلي که ګډه اخلي که لو کوي که کباړ کوي کار ته خو بې غیرتي مو نه ده کړې چا ته مو لاس نه دی نیولی چې افغانۍ ولاړ شي پاکستاني ته لاس ونیسي تېر راک مګر کور یې د رعایت
ودان چې موږ هم عزت کړی وروره ښه پکې ګرځېدلي یو هره خوا ته آزاد دي نیلم ته آزاد مدرسو ته آزاد سکول ته آزاد مزدورۍ ته آزاد تجارت ته مګر اخره کې موږ سره ډېر نامردي ډېر رجوم وکړ دا ظلم وکړ د دې رجوم ناراض وي بالکل ناراض وي اخر ما مال خپله دغه شخص 2-3 لکه روپۍ په څو سخوندرو کې ما تاوان وکړ و دا ګاډي اوس څومره ګران دي چې اوس هر سړی ګاډي نه میندېږي دا ځل حالت چې ګاډي 4 درې ما ګاډي نیولې دي هغه پښیمانه سوي 18 ورځې دې موټروانانو زه دوکه کړی یم اخر دلته یو مسلمان دی اوس هم موجود چې دغه راغی پیسې راته وغوښتلې خو په نره راغی زمانې که چنکې چې رابار کړم دا دې 2 ورځې کېږي چې دا دې په لین ولاړ مهاجر دومره په سر راغلي مونږ سره بل مشر موجود دی کتونکو مونږ زو د خیره مونږ زو په خپل وطن ته په خپل علاقې ته خو په مونږ دې په عزت باندې نن دا 3 ورځ راغلي دا مسلمانان ټول اسلام راغلي دي سرې ګرمۍ ته پراته دي نه پکه شته نه اوبه شته نه لټرین شته وروره جانه کله چونګړیان د خلکو پټیانو ته ښځې مزغلي عزت مو ختم دی زمونږ کار دی د خیره نن خلاص کړي زو د خیره خپل وطن ته وروره دغه هم بیمار یم زرکام یم چربي ده نه مې دوایي میلاویږي نه مې شی میلاویږي پښه مې دي دا د تلای نشم په لارې باندې نو دغه زمونږ عزت یې وکړي دا مهرباني د خدای نه غواړو ستی نه د رعایتو د حکومت نه غواړو چې مونږ خلاص کړي مونږ د خیره نن رخصت کړي چې لاړ شو حکومت وایي افغانان شرپسند دي دهشتګرد دي نو دغه دهشتګرد نو دغه مونږ دهشتګرد بولي نو هغه د دوی خبره ده کنې مونږ وروره نه شکردر دي نه بل یو مونږ په خپله د یوې کلمې مسلمانان وروڼه یي خپل وطن ته زو په عزت مو واستئ